ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء او ضد هر یو سیز یعنی دا کم سیز نه چې انسان جاهلی کنا هغه دای مخالفي والجاهلون لأهل العلم أعداء فدی وجه جاهلان د علماء دشمنانی نو دا علم لوی مقام دی یو روایت کې قران کریم کې الله فرمایي د علم د پاره د خلق لاشي فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين یو روایت کې راځي من سلک طریقا یطلب فيه علما کم خلق چې په اغلار روان شو چې دی ورکه علم تلاش کوي الله ورته پدې باندې د جنت لار تلاش الله ورته پدې د جنت لار اساني پدې وجہ جمیل بن قیس نه روایت دي چې یو تن د مدینې نه روان شو د ابو دردر رضی الله عنه خدمت تلاړو دمشق ته د یو حدیث باره کې تپوس کیخه د مدینې نه تللی دی دمشق ته ابو دردا ورته وی الکه تبه بل مطلب سره راغلی زه تجارت پته راغلی غوی نه چې صرف د حدیث د پار راغلی ما نغوتی کدا خبرې نو بیا خوشاله شه ځکه ما د نبی عليه السلام نه اوریدلې دي کم تن چې د علم په تلاش کیوزي ملائکه استقبال کوي ملائک ول خپل وزر غوړي د جنت یو لار په دی باندې کولاویږي او د کائنات هر یو سیز د دې د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي او عالم ته په عابد داسې فضیلت دی لکه څنګه چې سپوږمۍ ته پستور فضیلت دی علما د انبیا وارثان دي او انبیا کرام پیسې نه پریدي علم پریدي چا چې علم حاصل کو د لوی دولت حاصل کو دا فضیلت ورته بیان کو چې ته دون لري نه راغلی یا بخاری شریف کې روایت دی او دغه صحیح سنورو کتابونو ذکر کړی دا چې جابر بن عبد الله رضی الله عنه ما را یو حدیث باره کې پته ولګی دا چې پلان کې صحابي سره دی عبد الله ابن انیس سره حدیث یاد دی نو ما ځان ته واغستو باغی میزین برابر کو د صحابي په تلاش کې وتم یو میاش می سفر وکړو شام ته ورسېدم عبد الله ابن انیس انصاری دا غنومو چې شام تللم دغه په دروازې می وښ کېنولو کور ته می خبر ورولېګو چې ورته وایا چې جابر دروازې ته راغلی دی خادم ورته وی جابر بن عبد الله وی او خادم لاړلو ورته وی جابر بن عبد الله راغلی الله الله عبد الله ابن انیس فورن بار وروته جابر بن عبد الله سره معانقه وکا وی ما ته یې یو حدیث بارک راغلی احادیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ورېدلې دی بیا ورته احادیث بیان کوګت حدیث دی دین اندازه لګول پکاري چې علم د پاردونه کړهونه شوي دي دا د قدردانو خلکو او بیا د علم سره د عمل کولو لوی ضرورت دی ځکه چې کم یو تن سره علمي او عملي پینی داغه د پاره ډیر زیات هلاکت دی بعض علما وایي چې یو سړی نه پیږي او نه عمل کوي داغه د پاره خو یو هلاکت دی او چې کم تن پیږي او عمل پینه کوي داغه د پاره او هلاکتونه دي او نو په خپل علم باندې عمل کول پکار دي د علم سره سره د مطالعه ډیر زیات ضرورت دی علم سره د مطالعه ډیر ضرورت دی علم د استاد نم حاصلېږي او د استاد نه جدای راشي سمودره د استاد نه سبق ویلا فراغت راغی او مطالعه داسې استاد دی چې دا تانه نه جدا کیږي او دا مطالعه ډېر زیات فائدې دي نو ځان سره خسته کتابونه ساته د مطالعه ذوق شوق ساته پکور کې بناسته په کتابونو کې بتر دنیا سیل کې د ماضی او د حال معلومات بتا تکیږي نو کتب بینی مطالعه دم بهترین استاد دی ځکه سالک وای نعم الانیسو اذا خلوت کتابو تلهو به ان خانک الاحباب نعم الانیسو بهترین دوست چې کله ته یوازې نو دا کتاب دی تلهو به ان خانک الاحباب که دوستانو ته پرېغو دی نو دا کتاب بتا مشغول ساتي لا مفشيا سرا اذا استوعدته وتفاد منه حکمت و ثواب
او کته یو دراز خبره دی کتاب تو کې نو دې چاته وی را ویم نه او تا ته بدی د حکمت او د خيارتیا خبري ذکر کړي ځکه یو بل سالک وی اعز مکان فی الدنا سرجسا به وخير جلیس فی الزمان کتابو په دنیا کې خزه په اس باندې سورلی د اس اغزین دی او بهترین ملګری په دې زمانه کې کتاب دی نو د مطالعه عاجزان ګرځول د علم په حصول کې سخت برداشت کول الله فرمایي ليس للانسان الا ما سعى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا او یو اسلامی شاعر وای بقدر القد تكتسب المعالي فاندازې د مشقت سره لوی مرتبه حاصلېږي ومن طلب العلا سهر الليالي څوک چې لوی مقام طلب کوي شوګيري بکوي يغوز البحر من طلب اللآلي ويحظى بالسيادة والنوالي چې کوم خلق د ملغلرو طلب کوي اب دریاب کې غفي ويا او غب سرداري او لوی رتبه حاصلي علو الكعب بالحمم العوالي وعز المرء في سحر الليالي ومن رام العلا من غير كد اذاع العمر في طلب المحالي سوق چې لوی مرتبه حاصلې او مشقت پته نه کوي دا خپل عمر ضایع کوي ترکت النوم ربي في الليالي وبلغني الى اقصى المعالي اے زما ربا ما خوبونه د شپې پرې خودي دي نو ما لوی مرتبه ته ورسه دا امام طبراني دا یو محدث تیر شوی هغه وی كنت انام على البراري 30 سنه اے ملګریا ز دیرش کاله په دې چټایانو باندې مملاس تکړه دا ما د بسترو لطف نه دی حاصل کړي ذکرات دا دونه مقام حاصل شوی امام ابو یوسف رحمت الله علیه قول مولانا عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه د هدايه په مقدمه کې ذکر کړي العلم شیء دا علم یو داسې چیز دی کنه لا يعطيك بعضه تا ته دا علم خپل بعضی سند درکې تر دې چې تا ته غون ځان نی ور کړی که غون ځان د علم تور کو نو دی وتا تعالی بیا درکړه کوي په دی وجه امام شافعی رحمت الله علیه وی طلب العلم افضل من النافله دا علم طلب کول د دې حاصلول د نفلی عبادت نه غوړه دی او د علم په حاصلولو کې لوی عزم همت استقلال دا ډیر زیات لازمی دی چې کوم یو انسان کوشش کوي کنه نو دی کوشش سره انسان ته مشکل اسانيږي امام شافعی رحمت الله علیه اشعار دی وی الجد يدني كل امر شاسع والجد يفتح كل باب مغلق دا کوشش اسانی هر ګران کار او کوشش کولاوی هر بند دروازه واحق خلق الله بالحم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق ومن الدليل على القضاء حكمه بوس اللبيب وطيب عيش الأحمق تاگن اشعار امام شافعی رحمت الله علیه ذکر کړی دي او علی رضی الله عنه اشعار د علم فضائل کی ویلی رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مالو مونږ د الله په تقسیم خوشاله یو چې الله مونږ ته علم را کړو جاهلانو ته مال او جیدادونه تنخواګانې فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال مال خو به ډیر زر ختم شي او علم دا به همیشه په دې وجه بعض علما وایي ان المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان اذا هما لم يكرما استاد او ډاکټر دا تا خیر خوا نشي ګرځي دي تر سوچ د دې اکرام نشي کېده د دې سره ته حسن سلوک نه کې پس بر لدائک ان جفوت طبيبه وقنع بجهلك ان جفوت معلما بیمار دی پخپل بیماره او جاهل دی پخپل جهالت همیشه د پاره صبر کوي که چرته دی دینا جوړتن د ډاکټر په تکلیف باندې صبر ونکا او دی طالب علم دی جاهل د خپل عالم او استاد سخت خبره برداشت نکي نو فصبر لدائک ان جفوت طبيبه وقنع بجهلك ان جفوت معلما او امام شافعی رحمت الله علیه طلباء او توصیت کوي وای اخي اے رور جانا لن تنال العلم الا بسته
سأنبئك عن تفصیلها ببیانی وی ای زمارورا تا علم تا نشی رسیده مگر پشپگو خبرو سرا تاز خبروم دای پا تفصیل سو پا وضاحت سرا ذکاء و حرص و اجتحاد و بلغت و ارشاد استاذ و طول زمانی اشپک خبری کمی دی یو ذکاوت دی یو حرص دی یو محنت دی یو بلغت مشقت دی و ارشاد استاذ و طول زمانی او د علم د پر زیات وخت دی او د استاد پغه خبر باندې آمنا کول دی په دی وجه د عزت مندو الله رب العزت پمونګ او تاسو باندې دالوي احسان کړی دی چې الله زمونږ او تاسو نسبت د علم سره راوستي دا د الله رب العزت د طرف نلوي نعمت دی د دې نعمت شکریا دا کول پکار دی په دې علم باندې عمل کول او د نور خلقو ته خودل